بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، مظفر شاه یم او دا ټایم مونږ په هغه مقام په هغه ځای باندې موجود یو د سوات ایکسپریس وی هغه انټرچینج دی کوم چې په 9 مې باندې د شرپسندو د اور او د توړ پوړ ښکار شوی دی. قدرمنو کتونکو، کله چې به سوات ته تاسو په دې ایکسپریس وی باندې انټر کېدئ نو یو ښکلې نظاره چې کوم دی هغه به د انټرچینج پیش کوله، یو ښکلی لوک به یې ورکوه او هغه سیلګري کوم چې به دلته کې راتلل هغوی ته به فسټ امپریشن چې کوم دی هغه د دې انټرچینج ورکوو. خو د بده مرغه په 9 مې باندې چې کوم شرپسند راوتي وو هغوی دغه توړ پوړ وکړو او دا کوم پلازه چې د انټرچینج چې کوم دی دا د اور ښکار شو، د هغې نه یو لوی نقصان دغې ته ورسېدو. اوس تاسو ګورئ چې یاره دا ځای چې کوم دی دا هغسې پروت دی. دې ځای کې دا خبره چې کوم دی دا ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ دا سوچ وکړو چې کله مونږ دا توړ پوړ کوو یا دا قسمه املاکو له نقصان ورکوو نو دا نقصان مونږ ورکوو چاله. ظاهره خبره دی چې دا زمونږ قومي اساسي دي او کله قومي اساسي نو د هغې مطلب دا دی چې دا د قوم دی یعنې مطلب دا زمونږ خپل دغه دی. دا به چې اوس حکومت جوړوي یا دغه کوي نو د هغې خرچه چې کوم ده هغه به د چا نه ځي، هغه به هم زمونږ د جیبونو نه وځي، زمونږ د ټیکس په پیسو باندې مونږ له حکومت لږې او دا قسمه کارونه کوي. نو زمونږ عوامو له سوچ پکار دی چې کله مونږ په سیاست کې یا د سیاسي لیډرانو په محبت کې دومره لرې مونږ له نه وي تلل پکار چې مونږ خپلو املاکو له خپل کور له په خپله باندې نقصان ورکړو. نو عوامو له په دې باندې ضرور سوچ پکار دی چې یاره مونږ نقصان ورکوو نو مونږ یې چا نه ورکوو.